نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین په قرآن کریم کې یو آیت داسې ذکر کړی دی چې د هغې آیت د وجې نه د قرآن کریم د ټولو صحیفو او د ټولو آسماني کتابونو مضمون هغه په دغه یو آیت کې الله رب العالمین راټول کړی دی. دغه آیت کوم دی او دغه آیت کوم یو دی؟ د سورة النمل آیت دی چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم دی. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې د بسم الله الرحمن الرحیم حروف د 19 حروف دي او الله رب العالمین په جهنم کې 19 فرشتي مقرر کړي چې هغه به دوزخیانو له جهنم عذاب ورکړي. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي کوم انسان چې د بسم الله الرحمن الرحیم ورت کوي او د دې وظیفه کوي امید درب ساتم چې الله رب العالمین به دا انسان د جهنم د دغه 19 فرشتونه الله رب العالمین محفوظ ساتي. بل خبر امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه دا کوي چې الله رب العالمین دا روز پیدا کړی دا روز په 24 غنټو باندې مشتمل ده. 15 غنټې په دې کې 15 منځونه له تاسو ورکې 19 غنټې پاتې شو. نو کوم انسان چې د بسم الله الرحمن الرحیم ورت کوي نو 19 غنټې او 19 حروف الله رب العالمین به هر یو غنټه د دې انسان لپاره دا په عبادت کې حسابوي. حضرت عبدالله بن جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله د بسم الله الرحمن الرحیم دا آیت نازل شو نو اسمان دا دغه چې کوم دی دا اوریاس دا مشرق طرف ته لاړه وتښتېده او د سمندرونو جوش ووخو او دا کوم ځناور چې کوم دي دوی چغې ووهلې او د بره اسمانونو نه الله رب العالمین دا کاڼي راوویشتل او دا کاڼي پرې شیطانانو باندې راوورو او د شیطانانو منډې ووهلې. د دې بسم الله الرحمن الرحیم دومره زیات زور او دومره زیات دا ردی پاورو. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه چې دا کم خبرې ذکر کړي دي دا کم ویناګانې کړي دي د دې وجې نه دا پکار ده دا خبره پکار ده چې د بسم الله الرحمن الرحیم دا ورد او دا وظیفات د هر یو کس جاری وساتي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کم کار چې بغیر د بسم الله نه شروع شي دا کار کې به برکت نه. اوس ذهن ته به دا سوال راځي چېرې ما خو کار کړی دی بغیر د بسم الله نه کار پوره شوی دی. نو د دې مثال داسې دی چې یو انسان روټۍ وخوري بغیر بسم الله نه او دا خېټې ته لاړه دا روټۍ خو لاړه خېټې ته بغیر د بسم الله نه خو لیکن دغه روټۍ د وجې نه چې کوم غذایت او کوم توانایي ستا وجود ته به میلاوېده هغه غذایت به ستا وجود ته اوس نه میلاوېږي د هغه برکت پې ووتو. نو کاروباري حضراتو له هم پکار دی چې د بسم الله الرحمن الرحیم دا ورد او د دې د وظیفات جاري وساتي. الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي او موږ له تاسو له پکار دی چې د بسم الله الرحمن الرحیم دا ورد چې څونه زیات کولی شو موږ د موږ له پکار دی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا ورد موږ جاري او ساري وساتو. د دې د وجې نه به الله رب العالمین هر ناممکنه کار انشاءالله العزیز چې دا ممکن کوي چې کم یو کس ته او کم خلکو ته دا مشکلات دي کو هغه د کور مشکلات دي کو هغه د کاروبار مشکلات دي کو هغه د بچو مشکلات دي د ماشوم د نافرمانۍ یره ده نو دې بسم الله الرحمن الرحیم دا ورد دا جاری وساتئ. الله رب العالمین نه امید دی چې الله رب العالمین به زموږ په ژوند کې خوشحاله او الله رب العالمین به موږ د خپلو امتحاناتو ازمایښت